بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت داود علیہ السلام د الله جل جلاله په حضور کې عرض وکړو چې خدایا ستا څنګه مونږ شکر ادا کو، ته چې ماته د خپل عبادت توفیق راکې او زه 2 رکعاته مونځ کوم ستا د رضا دپاره، او وایم چې شکر د خدای ته ماته توفیق د عبادت راکو. نو دا 2 رکعاته مونځ چې د شکرانې ما وکړو، دا توفیق خو خدای ته ماته راکو. نو اوس به د دغه 2 رکعاتو په شکر کې بیا 2 رکعاته کوم چې خدای دغه 2 رکعاته مونځ ستا د احسان او ستا د هغه نعمت او ستا د هغه مهربانۍ په نتیجه کې ما وکړو. که ستا مهرباني نه وه دا 2 رکعاته ما نشو کولی. نو چې دې 2 رکعاته نور وکړي بیا به لاسه زیات شکر د الله تعالی ادا کوي چې خدایا چرته زه او چرته ستا په در کې سجده لګول، تا ته د خپل تندی ښکته کول او عبادت کول، دا خو تا ماته د 4 رکعاتو مونځ توفیق راکو، دا خو تا په ما باندې د مخکې نه هم لوی احسان وکړو. نو بیا به د هغې په عوض کې بیا نفل کوي او شکر به ادا کوي. نو چې 2 رکعاته نور وکړي نو د باندې خو د خدای مهرباني نور هم زیاته شوه. اول یې ورته د 4 رکعاتو توفیق ورکړی، اوس یې ورته د 6 رکعاتو توفیق ورکړو. نو په دې 6 رکعاتو چې دی اوس شکر ادا کوي نو 2 رکعاته به نور کوي. نو بیا خلاصه زیات احسانات شو د الله تعالی. اول یې ورته 2 رکعاته بیا 4 بیا 6 رکعاته نصیب که، اوس یې ورته د 8 رکعاتو توفیق ورکړو. پکار ده چې بیا 2 رکعاته نور وکړي، ځکه چې 8 رکعات یې وکړه د الله تعالی په حضور کې. نو مطلب دا چې مونږ که شکر ادا کوو نو د هغه شکر هم بیا شکر ادا کول پکار دی چې شکر عبادت دی او خدای ته مونږ ته د عبادت توفیق راکو. نو په دغه شکر باندې مونږ ستا شکر ادا کوو چې تا مونږ ته د شکر توفیق راکو. خدای په دغه شکر باندې مونږ ستا شکر ادا کوو. نو چې دا 2م ځل باندې مونږ شکر ادا کوو نو دغه شکر هم بیا ادا کول پکار دی. نو د دې مطلب دا شو چې دغه شکر حق مونږ نشو ادا کولی. که دا سرونه زمونږ د اوسپنې شي او بس الله جل جلاله ته په ځمکه باندې پراتی او سبحان ربی الاعلی پې وایو، بس صرف فرض مونځ کوو او بیا په ځمکه باندې پرېوځو په سجده، شپه ورځ سجدې لګو الله تعالی ته، د هغه د احساناتو شکریا مونږ نشو ادا کولی. خو چې نشو ادا کولی د هغې مطلب دا دی چې دا مطلب نه دی چې انسان به بیا شکر نه ادا کوي، چې یاره شکر نه ادا کېږي نو څنګه ادا کوي؟ نه، دا د خپل عجز اعتراف چې دی دغه د شکر حق دی. چې مونږ وایو چې خدای ستا احسانات ډیر دي نو بس دغه د انسان د وس کار دی او په دغه باندې الله جل جلاله د دنه خوشحالیږي. نو حضرت داود علیه السلام ته الله تعالی وفرمایل چې الان اوس تا زما غ شکر ادا کو، چې دا ته زما شکریه ادا کې او بیا هم وایې چې خدای ستا هغه احسانات په ما باندې چې کوم دي د هغې په مقابله کې زما دا د شکر کلمات اسم نه دي، دغې ته شکر ویلی کېږي. د الله جل جلاله د رضا دپاره چې دی وجړل، د سترګو نه یو څو څاڅکي لاړل د خدای د خوشحالولو دپاره، او بیا ورسره دا ووایه چې خدایه ستا د هغه لوی کرم، ستا د هغه احساناتو، ستا د هغه مهربانو په شکریه کې زما د سترګو دا یو څو څاڅکي دا بالکل بې قدره څاڅکي دي، ستا د احساناتو بدله زما د اوښکو دا څاڅکي نشي پوره کولی. نو دغې ته شکر ویلی کېږي او په دې باندې الله تعالی ډېر خوشحالیږي چې انسان د خپل عجز اعتراف کوي